جی السلام علیکم ناظرین، زه یم فرمان الله ملیزی او تاسو وینئ MNN نیوز. ګرانو کتونکو، دا وخت د الکوزی فاونډیشن نائب صدر شفیع الله خان الکوزی صاحب زموږ سره موجوده دي. شفیع الله صاحب د سټوډیو ته راتلو یو جهان مننه. ډېره مهرباني فرمان الله صاحب، ستا موږ هم ډېره شکریه ادا کوو او ستا د چینل MNN نیوز موږ ډېر شکریه ادا کوو چې هغه همیشه پر موږ باندې پوښتنه کوي، زموږ الاوال زموږ اواز د خلکو پورې رسوي. کور دې ودان مننه. شفیع الله صاحب، که دا راته ووایې نن سبا چې کوم ستاسې مصرفیات دي په یو کال کم کارکردګي چې دوی کړې ده او د دې اکټیویټیانې ستاسې نن سبا ډېرې کمې سوي هم دي، که د دې اکټیویټي په باره کې موږ دوی سره وښیې ولې کمې سوي دي؟ فرمان الله صاحب، خبره دی چې دا اداره ده، اداره چې ده هغه سوکه سوکه پر مخ ځي. خامخا به کله مشکلات وي، کله به اسانیان وي، کله به څنګه وي. بیا په دا اداره کې تقریبا موږ چې کوم کابینه ده هغه 7 نفر یو. په 7 نفرو کې اکټیو کسان چې دي هغه نن سبا چې پر میډیا راځي هغه 2 نفره دي. نور چې دي هغه ته موږ کوشش کوو چې موږ تکلیف نه کړو، خو بهرحال د دې هم زموږ سره همکارۍ شته، زموږ سره لګیا وي. که موږ ته وروستۍ کابینه ډېره کم هم ده، پر 10-12 نفره مشتمله ده، دا تی نه غواړي چې زیاتې کړي؟ کابینه موږ ته ډېرو خلکو مشورې راکړې دي، خو کابینه دی دا یو اداره که چیرې ته په کابینه کې خلک اخلي هغه به دی خلک وي چې هغه څه به ته مطمئنه یې چې باید دا و ادارې ته تاوان نه رسوي. بل دا فلاحي اداره ده، دا یو خیراتي کار دی، دا د جیب په تاوان کېږي. د دې د کابینې دپاره خلک هم ډېر په مشکله پیدا کېږي. د هر چا هوا کېږي چې راسي، خو چې موږ مطمئنه سوي نه یو، موږ په دې باندې باور نه یې سوی چې باید زموږ سره چې کوم سړی کار کوي هغه نه عوامو ته تاوان رسوي نه ادارې ته تاوان رسوي. دغه رقم اکټیو خلک چې موږ پیدا کړو هغه بیا موږ پیدا په کابینه کې اخلو. خو دا رقم خلک ته بیا موږ ځای نور کړو چې په هغه باندې موږ باوري نه یو چې باید په دفتر کې به څه حالي، په باندې به د خلکو سره څه حالي. داسې دغه والا خلک به اعتماد والا خلک وي چې بیا به اعتماد والا خلک موږ سره پیدا شي، بیا موږ په کابینه کې هغو ته هم ځای ورکړو. او ستاسې روان مخته پلان کوم پلان ستاسې شته چې مخته کوم پلانینګ کوئ او کوم کارونه کوئ؟ مخته انشاءالله که خدای کول نن زموږ صدر احمد خان ولو، هغه سره یو څو ملګري ورسره وو په هغه میټینګ کې. زه هلته وم خو ما شمولیت نه و کړی، زه په بل کار پسې تللی وم. تقریبا د ګرین کویټه مهم چې هغه د موږ د میټروپولیټن د چیف سره ملاقات شوی و، هغو دا یقین جاني ورکړی ول چې باید موږ به ستۍ ته درختې درکوو او تی به په خپلو علاقو کې لګوئ. نو دا ګرین کویټه مهم دی، په هغه کې الکوزی فاونډیشن ښه رول ادا کوی شي. او بل چې دی هغه زموږ د 14 اګست بعد په بوسا منډۍ کې د یو کمپیوټر اکیډمۍ د افتتاح پروګرام دی. شفیع الله صاحب، که چیرې دا راته ووایې د اصل د فاونډیشن یا یو اداره چې ده د دې د کامیابۍ راز چې دی هغه څه شي؟ یعنی کامیابه اداره څنګه جوړیږي؟ کامیابه اداره هغه وخت جوړیږي چې د هغه کابینه چې ده هغه به مخلص وي. یا خاص طور پر چې کوم فلاحي ادارې دي په هغه کې به کارګردګۍ دپاره مخلصه کسان وي، کار به په اخلاص کوي، د جیب په تاوان به کوي. بیا دا اداره چې ده دا بیا پر مخ ځي. که چیرې داسې کسان ولو چې هغه کار نه کوي، نو اداره چې ده هغه بیا خامخا څو وخت به بیا به ختمه شي. یا یې په اخلاص کار نه کوي، یا یې یو په د خدمت په نامه یې خلاصه کړی وي، د هغه څه بیا دی نور استفاده اخلي، ذاتي ګټې اخلي. دغه اداره چې ده دا پر مخ تګ ډېر مشکل دی. زما خپل کوشش ذاتي دا دی چې که زما اداره چیرې زما په اداره کې چې کومه کابینه ده دا زه دا غواړم چې که زما اداره دې ختمه شي، خو زما په اداره کې د داسې سړی نه وي چې هغه د اداره بدنامه کړي. زه دا نه غواړم زه دا اداره بدنامه کړم او په ختم کېدو یې راضي یم. خو شکر الحمدلله زما سره چې په کابینه کې کوم خلک دي
هغه الکوان ډېر ښه الکوان دي، ښه مخلصه دي. موږ ځکه موږ ډاډمن یو، موږ لګیا یو، موږ خپل کار کوو. که موږ ورته وګورو د یو ښه کار کول، یو انسان دی هغه ګوره ښه کار کوي، لکه ته چې الکوزي فاونډیشن چلی د یو غریبانو مدد کوي. یاره فرمان الله صاحب، دا د پښتانه بیلټ څه دی؟ پښتانه بیلټ ولې دی کمزوري را روان دی؟ نو ټولو زیات نقصان چې دی هغه په پښتانه کې تعصب زیات دی. پښتون چې دی هغه دی سړی نه خوښوي چې هغه پر مخ ولاړ شي. هر ځای چې ته په معاشره کې وګورې که چیرې یو سړی ښه کار کوي هغه مخالفین هم د هغو نه ډېر. نو دا اداره و دا شی دا په پښتنو کې دی نایابه دی. که نه دغه ادارې په پنجاب، په سند، په هر ځای کې شته. هغه خلک کومک ورسره کوي چې هر څونه په وسه پرې دې ته نه پرېږدي چې اداره دا خلک بیا دا کار پرېږدي. خلک ورسره لګیا وي. اکثر اوقات که موږ دا ورته وګورو، تا د الکوزي فاونډیشن الکوزي نوم دې پرې ایښی دی، د دې څه د خلک زموږ پښتانه کوم سیمه چې ده دا ډېر خار زمخوري وایي دا الکوزي دی، د کوم په نامه یې خلاص کړی دی؟ آیا دا خو دا څنګه دی؟ د کوم په نامه الکوزي فاونډیشن دا خو یو نوم دی. که چیرې یو څوک ښه کار کوي، دا ګوره دا د کام ذمه داري ده چې د یو اداره د یو کام پر نامه خلاصه شوله. د هغه مقصد دا دی چې باید د دې ادارې زیاته ذمهواري چې ده دا به الکوزي کام وړي. که چیرې الکوزي کام په دې کې دا کې دلچسپي نه واخلي نو پردي قومونو خو ورته ګوري چې باید دا خو د الکوزو پر نامه ده، دا د دوی خپل ځای دی. حالانکې ته زموږ سره په پروګرامو کې څه وایې، موږ په مدرسو کې په علاقو کې چې موږ کارونه کړي دي، ما ته نه معلومېږي چې په هغه به یو الکوزی ول که به نه و. نستي فاونډیشن د الکوزي په نامه د خاص الکوزي دپاره کار کوي که د نور قومو دپاره کوي؟ کار خو د هر چا دپاره کوي. هر سړي ته موږ دعوت ورکوو، هر سړی مې راغوښتی دی. انشاءالله تی دا دی خو اول ته زموږ سره سکرټري اطلاعات یې تا به دا نه محسوسه کړې چې دا د الکوزو دفتر دی که عام دفتر دی. یاره ما خو چې ورته کتلې دا خو عام خاص دفتر دی، په دې کې کاکړ هم راځي، پنجابی هم راځي، سندی هم راځي، پښتون هم راځي، بلوڅ هم راځي. بس دغه دی. موږ صرف موږ دا وایو چې موږ وایي باید د قوم پر نامه دی، باید قوم زیاته دلچسپي کې واخلي، ځکه چې د ده د قوم پر نامه جوړ شوی دی، بیا د ده دلچسپي هم باید ډېره پکښې وي. په دې یو کال کارکردګي کې ستا سره مخیر حضرات کومکونه کړي دي که نه دي؟ کومکونه یاره یو خو موږ چاته دی خاص ویلي نه دي چې زموږ سره تعاون وکړي. په اوله ورځ ما دفتر خلاص کړی دی، ما دا ویلي دي چې بایي اول قرباني به د خپله ځانه څه ورکوې، بیا به د خلکو څه قرباني غواړې. موږ لګیا یو، خو تر دا اوسه پورې زموږ سره چا داسې کومک نه دی کړی چې موږ هغه یاد کړو چې یاره پر غټه پیمانه دی. ها دی چې دی یو ګرد فاونډیشن چې دی هغه 4-5 نفره یا 6 نفره دغه نفران یې چلی. بل په دې کې زموږ سره نه په خپل قوم کې نه په بل قوم کې هېچا موږ سره نه د یوې روپۍ تعاون کړی دی، نه موږ ورته ویلي دي چې باید زموږ سره تعاون وکړي. ولې د پښتانه یو داسې کار دی نه دی چې ته به یې د خیر خواته رابولې، دی به بیا هغسې مختلفو قسم پروپګنډې او خبرې کوي. داسې شوي چې دفتر له ډېر خلک راځي، دفتر له راځي، تصویران اخلي، ویډیو جوړوي، موږ څوک نشو منع کولی. بیا پر بیبان باندې وایي چې باید زه د فاونډیشن سره دون تعاون کوم، دا زه چلوم، دا فاونډیشن سره زما داسې تعاون سره دی. حالانکې هغه تعاون نه یې کړی. یاره هېچا هم نه دی کړی. زه به درته وایم چې 5-6 نفره دي، هغه پر ګرون باندې ما او احمد خان ګرځو، هغه د ګرون خلک هم نه دي، په ویډیو کې هم نه دي راغلي هغه خلک. یعنې چې هغه خلک چې هغه تصویران یا ویډیو اخلي پر بیبان باندې، بیا و چاته وایي چې زه د الکوزي فاونډیشن سره دی تعاون کوم، دا ما خلاص کړی دی، دا دی دی. مطلب د هغه سره تعلق د هغه زموږ سره بس دا دعا او سلام شته، دعا او سلام کوي، دفتر له راځي، عکسونه اخلي، ویډیو جوړوي، بس په بیبان باندې خلکو ته ویلي موږ هم 2-3 نفرو ټلیفونونه کړي چې باید دا اوس سره کاین کیسه ده ښې. موږ وایي چاته هم دا نه وایي چې باید تصویر مه هغه ویډیو مه جوړوه ښې. خو بس دا خامخا دا یو اداره د څوک ځان په چلی،
څوک سیاست پر کوي څوک چیش پر کوي موږ خو ولکه یا د سیاست لپاره خلاص کړی دی ولکه مې د ځان مشورې لپاره خلاص کړی دی ولکه مې د دې لپاره خلاص کړی دی د بل چا سره زه خربازي وکړم ګر د قومونه زموږ ورونه دي موږ د دوی ورونه یو هغه که بلوڅ دي که سندۍ دي که سرایکۍ دي که په پښتانه بیلټ کې کوم قومونه دي دا ګر د زموږ ورونه دي خو دا غواړم نه دی چې زما کام پر مخ راشي دا زه غواړم دا زه اوس تا ته ووایم بل ته ووایم د هر سړي دا خواهش دی چې زما کور پر مخ راشي نو دا قوم هم دی لکه یو کور نو چې زما کام پر مخ راشي هر سړی کوشش کوي چې په خپل کام کې ډاکټر پیدا کړي پولیس پیدا کړي په نادرا کې ولګوي په واسا کې ولګوي په مختلفو محکمو کې لګوي نو خو د خپل کام د بهترۍ دپاره غواړي زما هم دا خواهش دی چې باید زه د خپل کام یو بهتره خدمت وکړم یو داسې خدمت وکړم چې هغه د نورو قومو سره د نورو قومو کم نه وي خو بهرحال سره برابر وي دا د هر سړي خواهش دی او زما هم دا خواهش دی زموږ کتونکو ته میسج او د مخیر حضرات لپاره یو میسج لري مخیر حضرات ته خو زه میسج نشم ورکوی ولې چې کاروبارونه خو ډېر خراب دي د پاکستان حالات ډېر سره نازک دي چې وایي چاته موږ نه تکلیف ورکوو نه دا ورته وایي چې باید زموږ سره تعاون وکړي ځکه چې کاروبارونه موږ سره معلوم دي چې کاروبارونه کمزوري دي نو موږ چاته تکلیف نه ورکوو او پاتې شولو و هر قوم ته مې دغه میسج دی چې باید چې د هر قوم کې چې هر هلک په داسې شي باندې پوهېږي چې هغه د قوم د خیر دپاره یو داسې اداره خلاصه کړي خدای دې وکړي چې د هر څه په نامه دې وي د ده په نامه یي د پلار په نامه یي د قوم په نامه یي د مذهب په نامه یي پر هر نامه چې خلاصوي نیت به صفایي کار به د خدمت یي خلاصه کړي د خپل قوم د خپل علاقې د خپل خاندان خدمت وکړي د هغه د روغ د ناجوړه د پریشان حاله پوښتنه وکړي دغه انشاءالله یو بهترینه لاره ده په دغه لاره باندې بیا تی پر مخ د خپل قام راوستی سي تعلیم پکوی سي روزګار ورکوی سي د صحت غم یې خوړی سي د دغه درو شانه غم چې وخوري انشاءالله که خدای کول په هر کام کې د غونه غښتلي خلک شته هېڅ هم نه دي چې دا نور قومونه بیا کمزوري دي بیا یو قوم بیا زورور دی یا هر قوم چې د میاشتې 2,000 روپۍ جمع کوي لاندې د خپل کام خدمت خو پکوی سي خامخا نه چې دی به د کوره وزیر وي د کوره به دی غټ افسر وي د کوره به دی ډېر تعلقات لري بیا به دی د رضا پر ځان رسي یا په دغه خپلو 200-300 روپۍ باندې د میاشتې په چنده باندې تیم کوم در یو ځای پر رسوی سي یو تعلیم به کوی سي یو روزګار ورکوی سي یو د صحت غم یې خوړی سي یو نوکري ورکوی سي هر څه کار کوی سي دغه زما میسج دی و خلکو ته کور دې ودان شفیع الله صاحب چې تا موږ ته خپل قیمتي وخت راکړي یقینا ګرانو کتونکو شفیع الله صاحب ډېرې خوندورې او په زړه پورې خبرې دوی ته وکړلې دا وخت اجازت غواړم فرمان الله ملیزی ته اجازت راکړي کور مې ودان ډېره مننه